خو په سوات ژبه کې د واورو کېدو سره سم فوډ فیسټول تابع شوې ده چې پکې په ګڼ شمېر سیلانیانو د ښایسته موسم او ذایقه‌دار خوراکونو خوند اخلي. د نیاز احمد خان رپورټ. سوات ملم جبه کې د واورو غورېدو وروسته په ګڼ شمېره سره سیلانیانو د سیمې مخه کړې. یخ موسم، ښایسته سیمه او ګرم خوراکونو د سیمې ښایست یو په دوه کړی. سیلانیانو لپاره فوډ فیسټول تابع هم شوی چې پکې ګرم کباب، باربیکیو، حلوا، بریانی او د نورو شیانو پخلی تنظیم شوی. हमने स्नो के साथ खेला और बहुत दूर से जब नज़ारा देख रहे हैं बहुत प्यारा लग रहा है और दिल भी चाह रहा है कि हम यहाँ पे ही रहें. बहुत डिफरेंट है कराची से. हम कराची के मौसम यहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है, तो सबसे पहले हमने यहाँ के स्नोफॉल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. سیلانیانو د ګرم خوراکونو څخه خوندونه واغستل. سیلانیان وایي په یخ موسم کې ګرم خوراکونو د سیل خوند یو په دوه کړی. ډېر مزه راځي، مطلب دا خوراکونه نور چېرته مي خو دلته د دې مزه نوره ده، ول چې د دې موسم ډېر زیات یخ دی نو د دې خوراک نوره مزه ډېره شوه. سواتې مټایي د ګازرو حلوا او سپیشلی بیا چپلی کباب چې خلکو دا ډېر زیات انجوای کړو. سیلانیان وایي چې سږ کال د سوات زیاتره روډونه جوړ شوي او ډېر په اسانه د سوات واورینو سیمو ته سیلانیان رسیدای شي. هم دغه وجه ده چې د سوات په سیلاني سیمو کې په یخ موسم کې د سیلانیانو رش زیات شوی دی. د کیمرمین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.